تو مجھے نظر آیا کہ جو بھی آتا ہے وعدے کرتا ہے، منشور دیتا ہے، اور جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ 75 سال سے یہ ملک اس طرح ہی چل رہا ہے اور لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیڈر آتے ہیں، کبھی کپڑا اور مکان، کبھی دین کے نام پہ، کبھی نئے پاکستان کے نام پہ، اور کبھی اور شوشہ چھوڑ کے، اور ہمارے سادے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ تو آج میرا سوال ہے سارے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے کہ یہ ملک اس حالات میں کس نے پہنچایا؟ یہ ملک بے روزگار کس نے کیا؟ اس ملک کا امن کس نے تباہ کیا؟ اس ملک کو قرض دار کس نے بنایا؟ اور اس ملک میں لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ پارٹیاں پھر آ رہی ہیں، پھر وہی بات کر رہی ہے کہ ہم آئیں گے اور پاکستان کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیں گے۔ تو اگر آپ لوگ اس ملک کے ہمدرد ہوتے تو یہ ملک کے حالات نہ بنتے۔ انہی پارٹیوں نے متواتر 35 سال حکومت کی، ہمیں انصاف نہیں ملا۔ مہنگائی کو دیکھو، جو حال اس ملک کا ہو رہا ہے، ہم اپنی پیداوار پوری نہیں کر سکے، ہم یہاں کارخانے نہیں لگا سکے، ہم لوگوں کو روزگار نہیں دے سکے۔ تو قصور کس کا ہے؟ قصور پاکستان کا نہیں ہے، قصور اس عوام کا نہیں ہے، قصور انہی لیڈروں کا ہے جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ تو کیا آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ ملک کو آپ نے پہنچایا، پھر ہمارے گلیوں میں پھر رہے ہو؟ ان سے حساب تو لینا پڑے گا۔ اور ہم نے پارٹی اس لیے بنائی کہ ان کی کالی کرتوتیں دکھائیں، ان کی بد شکلیں آپ کو دکھائیں کہ ایک ناسور ہے، یہ لوگ اس ملک کے لیے ناسور ہے، انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا۔ میری دعا ہے کہ اس ملک میں ایماندار لیڈر آئے، صاف لیڈر آئے، آپ کو خوشحالی ملے، یہ ملک ترقی کرے، نہیں تو یہ ناسور ہمیں کھاتے جائیں گے اور کھا گئے ہیں۔ تو خدا کے لیے جائیں، عوام میں جائیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ بے وقوف نہ بنو، عقل سے کام لو، یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور یہ پھر ہمیں دھوکہ دینے آ رہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اگر ان چوروں کے ساتھ جانا ہے، ساری عمر ان کے لیے ہم بھاگتے رہے، ہم ان کی خدمت کرتے رہے، اقتدار میں آ کے وعدے نہیں پورے کرتے، تو ان سے تو بہتر ہم خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، پرویز خٹک کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں گیا کبھی، اور نہ کبھی جا سکتا ہے۔ چاہے میں بھوکا کیوں نہ مروں، حرام نہیں کھاؤں گا، اور نہ کھایا ہے۔ یہ میرا وعدہ اللہ سے ہے، یہ میرا وعدہ اس قوم سے ہے۔ جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، پاک صاحب سیاست کی، خدمت کی، بے ایمانی نہیں کی۔ تو میں نکلا اس لیے کہ ان چوروں کو بھگائیں، ان کی شکل آپ کو دکھائیں، کیونکہ کب تک بیوقوف بنیں گے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اقتدار میں ہوں۔ جو بھی اس ملک کا ایماندار ہو، جو اس ملک کا ہمدرد ہو، اس کے ساتھ ہم سب جائیں گے تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ تو میں پی ٹی آئی کے لوگوں کہتا ہوں جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ پارٹی چھوڑی، میں نے تحریک انصاف کیوں چھوڑی؟ 3.5 سال میں نے دیکھا اسلام آباد میں، ہم نیا پاکستان بنانے آئے تھے، ہم لوگوں کو انصاف دینے آئے تھے، ہم لوگوں کو روزگار دینے آئے تھے، اور ڈالروں کی بارش ہونی تھی، کارخانے لگنے تھے۔ 3.5 سال میں کیا ہوا؟ وہی پرانی، وہی جھوٹے وعدے، ایک پر بھی عمل نہیں۔ میں قابل قدر 3.5 میں کوئی کام نہیں دکھا سکتا پاکستان میں کہ ہماری تحریک انصاف نے اس ملک میں یہ کام کیا جو ملک کے لیے بہتر ہوگا، جس میں عوام کو انصاف اور خوشحالی ملے گی۔ تو میں نے سوچا کہ کب تک جھوٹے وعدوں کے ساتھ چلیں گے، کب تک جھوٹوں لوگوں کا ساتھ دیں گے؟ تو یہی وجہ تھی کہ میں نے سب دوستوں کو اکٹھا کیا، اپنے ہم خیال دوستوں کو صوبے میں، کہ آئیں، نکلیں، ان چوروں سے اس ملک کی نجات کرائیں، نہیں تو ڈوبتے جائیں گے۔ میں قسماً کہتا ہوں
ये निज़ाम अगर इस तरह चलता रहा आइंदा 100 साल भी हम तरक्की नहीं कर सकते। हम डूबते जाएंगे और ये मज़े करते जाएंगे, ये अरबपति बनते जाएंगे और यहाँ भूख इफ्लास फैलेगा। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी मेरे भाइयों। अगर आपने इस पर सोच नहीं की तो हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, तो गरीब का क्या बनेगा? जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा उसको क्या बनेगा? तो यही चीज़ें जिस पर मैंने नज़र रखी और मैदान में खड़ा हुआ। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैंने कभी चोरी की, ना मैं किसी के सामने मिन्नतें करता हूँ। मेरा ये सोच है अगर हम खिदमत करेंगे, इरादे सही हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद करने वाला है और कोई मदद नहीं कर सकता, अल्लाह ही मदद करेगा। अगर हम बेईमान हैं अल्लाह हमें कभी कामयाब ना करे, अगर हमें ईमानदार है तो अल्लाह हम आपसे मदद चाहते हैं, क्योंकि इस मुल्क को ज़रूरत है ईमानदार लोगों की। बातें बहुत हैं, थोड़ा मैं पश्तो में बोलना चाहता हूँ। मारूणो मुतासरा माँ पर सियासत के सलवेख काला उशुल दासे माँ अमर ग्रीम पर सियासत के जाड़ शुल दा सियासत मुदी दे पारा नो कड़े चमू बतासो खिदमत नकड़ेश दी इलाके तो तरक्की और नकू खल्को तो खुशहाली और नकू पागा सियासत बाने लानती चमू खिदमत निशु कौले पागा सियासत बाने सकौ चितासु निशु खुशहाल होले आगा सब सियासत शो चिजान वो पैदागिर के गरीब पर तबाश दे मुल्क सर खुमदा शो लूट मारे को लोग होंगे तबाह बर्बाद बेरोजगार को कर्जदार को बेइज्जत को इंसाफ ईरान को दा टूल सीजू न दी के दीवाने सोच न कोई और फैसला सही न कोई भ्या बराशी कहीं आगे बप मजू की घर को बता सुशी नुदा जिहाद दे तब राउज़ई कली पर कली कोर पर कोर बजई खल को सर बहस कोई खलक बपोयवई चिदा अमल कम दे खल को तबाह करे दे कदी के सो मुल्क हमदर्द हुए नन पाकिस्तान दा हालो इमुना बांग्लादेश मख खिलाड़ो इमुना मलेशिया मख खिलाड़ा इमुना कोरिया मख खिलाड़ा होनन अफगानिस्तान हालात दिमुना खरे वजह सदा चल्ला मुंग तब बेईमान लीडरान राकड़ी कदी बेईमान नखलास नशवई वाई ताड़े आने का ना वाई वर्त चलेगा ना माबल मतलब देखा तास वर्त ताड़े आने हुए चलो तास पता नहीं था नन को तालीम दर डेर शवे दे नुज़त तहरीक इंसाफ खबर हम कौन दामाद खलक के जी तहरीक इंसाफ बारे की खबर में कहो और ऐसे फरिश्ती दी सब माँ गई निज़दूर न ली दी अगई दे वादे पूरा नहीं दी कम वादे दे कौम सर कड़ी दागे पूरा न का जो वजीरों में वज़फ़ा के शामिल शुमा पदी सोच रालम चे नवे पाकिस्तान जुड़ेगी न नवे पाकिस्तान नो गट गट खलकू मालदार बरातल चा सर पैसवा अगब खर्ची कौले अगब जलसे कौले अलतब खर्ची के दी और ये बदल के बे लूट मार कौलो अगर कल एडवाइज़र शुल कल बस स्पेशल असिस्टेंट शुल और तेरे के साथ दायमेनेज न मुतपोसु गई ताजे कम नन पुट गज़े देखते हुए जे तासु दे टकी इज़्ज़त तो पपीटी आई के दा मखम चानीली लो तासु कोई इमरान खान ते निज़दोम न शोइत ले तासु आगे इज़्ज़त नश्ता दे जे कम पकार दे जे तासु मिलाउश आगा तजुर्बा माउ कतल दरीनिम काला खफम शुम तकलीफ मराता मिलाउशो चीज़ दे तने मरागले ज़रा सियासत दे पारा न कौम चे कौम सर वादो कम बेअसर तनशम रसोले खल को तास तो वैन ये टूल सुबी टूल पुख्तनो तो टूल मल तवैन चे कम वादो को सर तबे रसो कम मंशूर दर को अगे माने अमल बको जुबानी खर्च बनको मादे मरगल तवेले बो मंशूर तैयारो चेर मड़ा आसे बागु न मजोड़ा वही आसे दरो खलक मखोश आला वही पस कम कार कौले शो अब के दे ब्या खलक तो मखा मखकारी इंशाल्लाह दामो तासर वादा दा जे सो खबर राजम चूंकि बांग ता वक्त निजो दे चने पे खबर के मुंग सकड़ी
2013 کې زه وزیر اعلی شوم، دلته دماکې وي تقریبا 13 او 14 2 کاله ډېر حالات خراب وو، او الله شکر شو چې مونږ بهادر فوج د هغې باندې کابو راوړو، علاقه غیر ته لاړه، پکې زموږ پولیس زموږ افواج زموږ عوام شهیدان شول. هغه قربانۍ د وجې نه نن په دې پېښور کې په صوبه کې امن دی. موږ د پارټۍ منشور زموږ نعره دا ده امن ترقی اور خوشحالی، چې امني نو امن ته به کوشش کوو، او چې امن راشي نو ترقی راځي، او چې ترقی راشي نو خوشحالي راځي. دا د تاسو سره موږ وعده ده چې انشاءالله ترقی به راولو، امن کوشش به کوو، او خپل بچي او مشران به خوشحاله وو. نو تاسو ته زه ټول ناوله ټول نه غټه چې کوم دلته پروجیکټ هغه BRT و، دا بسونه چې کوم تاسو وینئ، تاسو سوچ کولی شئ چې دې به هم څوک مخالفت کوي. جواب راکړي دې مخالفت پکار و، خو زموږ لیډر عمران خان د هغې مخالفت کول. زه یې راوغوښتم، ما ته ویې دا BRT مه جوړوه، ما یې چې دا خو د ما د پېښور نه دی، دا خو یو داسې روټ دی چې دا پاکستان کې ټول نه زیات بهترین روټ به وي، او ټول صوبه او ټول پېښور به دې نه فایده اوچتوي. زه چې تنګ شوم، ما چې یو چل کوو، تپوس کولی شئ، هغې کې عاطف خان هم ناست و، اسد عمر هم ناست و. ما دا چل به وکړو چې پېښور ته به لاړ شو، پریس کانفرنس به وکړو. ما تا خو واده کړې ده که نه، اعلان دې کړی چې BRT به جوړو؟ او ما ما هم کړې ده، زه خو ما وعدې نه واپس نه ځم. ما پېښور ته به لاړ شو، خلک به راغونډ کړو، پریس کانفرنس به وکړو، او به یو چېرې موږ خپله واده نه شو پوره کولی، خو ما بیا زه او ته دواړه به پېښور ته نه راځو، نو ټک دی چې پاسېدو رانه. خبره یې ونه کړه. او چې کله دلته افتتاح وه، دا ما په ډېرو جګړو جوړ کړی دی. کله افتتاح وه نو ویل چې پرویز خټک ٹھیک تھا اور میں غلط تھا. عجیبه خبره ده، دا څنګه لیډر چې تم غلط تھے، دا د پېښور ضرورت و، دا ډېر اهم دغه پروجیکټ و. همدغسې نن چې په دې رینګ روډ ګرځئ، چې زه کله وزیر اعلی شوم، دا د USAID نه جوړ شوی صوبې مې به نو جوړ کړی. دې دا سروس روډز دا ټول ما هغه وخت کې شروع کړو، دا روډ مې بهترین کو تاکہ ټریفک آسان شي. دا تاسو د پېښور نه 400 رینګ روډ دا مونږ شروع کړو، بریجز هم پکې جوړ کړو، دا صوبایي حکومت په پیسو باندې. د خپل دې پېښور کې څومره سړکې تاسو وینئ، لارې وینئ، دا د مونږ دور کې شروع شوي دي، او د محمود خان په دور پسې روان دي. مونږ دواړه یو ټیم یو چې کوم ما شی شروع کړی هغه پې مخکې عمل کړی. دغسې دا نهر دی، په دې پېښور کې دا نهر بتلو، ماتې ګوټې سړکې وي، نن بهترین سړکې دواړو سایډ ته جوړ شو. داسې هسې نه دي جوړې شوي، دا د مونږ شوق و چې دا پېښور ترقي وکړي، چې پېښور خوبصورته شي. دغسې حیات آباد ته لاړ شو، د حیات آباد ټول روډونه 100% ما په خپل دور کې پوره کړو، که پکې څه پاتې وي هغه باقي محمود خان پوره کړي. دغسې یونیورسټي ټاون، ماتګوډ یونیورسټي ټاون، هغې ته مو فنډ راوړو، یونیورسټي ټاون مو ټول آباد. نو ټول پېښور د یو سر نه والې بل سره پورې مونږ د اربونو روپو کارونه کړي. دغسې که حیات آباد ما د هغې سړکو ذکر وکړو، خو هلته کې هغه چوک کې یو زبردست خوبصورته پل جوړ شو، او دا ما په 5 میاشتې کې جوړ کړی دی. دا مونږ ثابتوله چې ټولې چې شهباز شریف تیز کار کوي، ما عزالدین یې تیز کار کولی شي، چې پیسه در سره نو کار څه خبره. بل دا مخکې هم خبر وي، دا پېښور به ما به اورېدل چې پېښور پھولوں کا شہر ہے، چې دا د ګلونو ښار دی. زه وزیر اعلی شوم،
ما ګلونه لټول ودا چې پارک ته لاړ شم چې ګلونه وګورم یقین وکړئ دلته 50-60 پارکونه دي دې ظالمانو د دې صوبې دشمنانو یو بوټی یو ګلم پکې نو لګولې نن هغه ټول پارکونو کې وګرځئ که دا د محمود خان ټایم کې دیر شو دا د ګندګۍ ډک و څښا بویونه به نن تاسو ته یو پارک ملاو شو چې پکې خپل بچو سره ګرځېدی شي کوم یو پارک ته چې ځئ هغه هم ورته ترقي کړی پېښور ټول پارکونو کې وګرځئ هغې کې بهترین کار شوی بیا زموږ دا بس اډه دا یو غټه مسله ده دا اوس د ښار نه راووتل هغه وخت کې موږ منظوري کړي او محمود خان پې کار شروع کړو د هغه شکریه ادا کوو په هغې کار شروع دی خو بدقسمتي دا ده چې محمود خان لاړو نو کار هم بند شو دا کار د دې وس کار نه دی د هغې همدردي او شوق نشته نه ما خو بیماري ده زه خو یم چې هر ځای خوبصورته ښکاري چې کوم په لازم چې خوبصورتي او صفا سوترۍ نو دا ځکه تاسو پوهوم چې دا تاسو همدرد نه دي دا ذاتي همدرد دي بیا ما ته په دغه کې یونیورسټۍ سره یو ځمکه وکتله خلکو پې قبضه کوله چار دیواري مې د زر درتاو کا سوچ مې وکړو چې پېښور کې چړیاګر نشته تاسو د بچو سیر و تفریح دپاره یو بهترین چړیاګر مو جوړ کړو هغه وخت چې سیر و تفریح خو مې که نه دغسې په پېښور کې کالجونه سکولونه هسپتال نن هغه هسپتالونو ته لاړ شي نن نه 10 کاله مخکې هسپتالونو سوچ وکړئ څنګه بهترین هسپتالونه راغله ډاکټران مو پکې حاضر کړل مشینري مو پوره کا دوایانې مو ورته پوره کړې او ورسره مو صحت کارډ شروع زه چې رالم ما 13 لکه خاندانونو ته صحت کارډ ورکړ او محمود خان منم چې نن هر سړی شناختي کارډ چې دی هغه صحت کارډ دی هر سړی علاج نن په پاکستان کې په صوبه کې کیږي دا په دنیا کې ډېر کم ملکونو کې شته دا د عمران خان ویژن نو دا د هغې سوچ نو که د هغې سوچ وی نو پنجاب کې ولې نه کېدل پنجاب کې ولې ریفارمز رانله پنجاب کې ولې پولیس ټیک نه شو په پنجاب کې ولې هسپتالونه ټیک نه شول ځکه د هغې دا سوچ نه دی هغې خپل لیډرشپ کون غواړي او یو غرور دی پکې عمران خان وایي چې دا ټول هم که لاړه ماته فرق نه پرېوځي زه ورته وایم چې غرور مه کوه الله تعالی غرور بدې شي په الله باندې غرور ښه نه لګي دا څنګه چې موږ روان یو دغسې هر ضلع کې هر تحصیل کې به تا نه خلک ځي او زه به تا ته وایم چې دا تا غرور نتیجه ده چې تا د غرور د وجې نه دا خلک ځي الله تعالی فیصله کوي چې تا غرور به نه مني ورونو دلته کې د MMA حکومت پاتې دی راته وښیي دین دپاره څه کړي یو شی دی وښیي که نه موږ خو جوماتونو کې سولر شروع کړو یو جومات مخکې چانو جوړ کړی دا موږ په دور کې شروع شول جوماتونو کې به سولر شروع کړ او عالم امام مسجد ته مو 10,000 وظیفه مقرر کا نو دا د مسلمانانو حکومتو دی چېرته اسلام دپاره څه کړي نور درته شل څیزونه خلی شم نو دا وخت ناوخته دی خبرې ډېرې دي مطلب مې یو دی شعرونه بس راپاسئ که ځان غر کوئ نو ځئ ورسره که ځان ښه کوئ نو سوچ به بدلوئ که سوچ به بدل نه کړو نو 15 کاله تېر شول 100 کاله به نور تېر شي زموږ دا بچي به لویږي دی به چې دا څه د اوسان مشران وو د دی کې ډاکټر نو دا کوم پله روان زه په آخر کې تاسو ټولو شکریه ادا کوم زموږ دا سلسله جاری ده ما په هفته کې 2-3 جلسې په دې صوبې کې روانه دي او ښه په خوشحالۍ سره خلک راځي نن د تاسو د ملګرو نه د وعده اخلم چې تاسو به ځئ تحریک انصاف پارلیمنټرین ته به نور ملګري پیدا کوئ او پوهوئ به چې راځئ ملګرتیا وکړئ چې دا صوبه ترقي وکړي زموږ مقصد ترقي او خوشحالي ده خدای مو ډېر خوشحاله